سلورم سپارہ اولنی رکو سورہ آل عمران لسم نمبر رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر هرگز تاسو ښېګړې ته نشئ رسېدی حتی تر دې تنفقو چې تاسو خرڅ کړئ مما هغه مال تحبون چې تاسو یې خوښوئ وما تنفقو هغه څه چې تاسو ورکوئ من شیء د څه یو شي نه فإن الله به علیم پس بېشکه الله په دې خبر دی. کل الطعام ټول خوراکونه کان وحلا لبني اسرائیل حلال بني اسرائیل حلال بني اسرائیل ته الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر هغه چې حرام کړی و یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې من قبل مخکې تر دې ان تنزل التورات چې تورات نازل شوی. قل ته ورته وفرمایه فأتوا بالتورات راوړئ تورات فتلوها تلاوت یې وکړئ ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې. فمن افترا پس څوک چې تړل وکړي علی الله الکذب الله په ذات باندې دروغ من بعد دې نه وروسته ذالک دې نه وروسته فاولئک هم الظالمون دا خلک ظالمان دي. قل ته ورته وفرمایه صدق الله الله رښتونی دی. فاتبعوا تابعداري کوئ ملت ابراهیم حنیفا دین د ابراهیم چې هر باطل نه پاک دی. وما کان من المشرکین او دینو لمشرکانو نه ان اول بیتین بېشکه اولنی کور وضع چې جوړ شوی دی للناس خلقو ته الذي هغه دی ببکة مبارکه هغه چې مکه مبارکه ده هدی للعالمین هدایت ټول جهان والو دپاره فیه آیات بینات په دې کې ښکاره نښې دي مقام ابراهیم او د ابراهیم ودرېدا ځای ومن کان دخله کان آمنا څوک هم چې دې ته راغی په امن کې شو. ولله علی الناس حج البیت الله دپاره خلکو باندې حج کول دی من د دې کور من استطاع څوک چې وس لري الیه دې کور طرف ته سبیله د لارې. ومن کفر څوک چې انکار وکړي منکر شي فإن الله بېشک الله غنی عن العالمین بې پروا د جان خلقونه. قل ته ورته وفرمایه اهل الکتاب ای اهل کتاب لما تکفرون بآیات الله تاسو ولې الله آیتونه نه منئ والله شهید علی ما تفعلون الله دې ستاسو کارونو باندې ګواه دی یعنی د تر مخ د ستاسو کارونه دي. قل ته ورته وفرمایا یا اهل الکتاب اهل کتاب لما تصدون عن سبیل الله ولې تاسو الله له لارې نه منع کوئ من هغه څوک امنه چې ایمان راوړو تبغونها عوجا تاسو د الله لار غواړئ کږه وانتم شهدا او تاسو په دې باندې ګواه وما الله بغافل عما تعملون او الله د ستاسو عملونو نه بې خبره نه دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا کچر تاسو اطاعت وکئ فریقا یو جماعت من الذین دو خلقنا اوتوا الکتاب چاته چې کتاب ورکړی شوی دی یردوکم دوی به تاسو وګرځوي بعد ایمانکم ستاسو ایمان نه وروسته کافرین کافران. وکیف تکفرون او څنګه تاسو انکار کوئ وانتم تتلی علیکم آیات الله هغه دا چې تاسو باندې تلاوت کیږي د الله آیتونه وفیکم رسوله په تاسو کې الله رسول موجود دی. ومن یعتصم بالله څوک چې الله سهاره واخلي فقد هدی پس د ته لار ورکړی شوه الی صراط مستقیم نیغې لارې طرف ته.